السلام علیکم. نن سبا د اسرائیل او د فلسطین جګړه ډیر په زور او شور سره شروع ده. تاسو ته لږ تفصیل وایم چې دا ولی مسله ده او دا اوس دومره شدت پکې ولی راغی. د فلسطین او اسرائیل مسله د صدیانو زړه مسله ده. په دې باندې مختلف صلیبي جنگونه هم شوي دي او مسلمانانو په ځای باندې يهوديانو قبضه کړې ده. په 1940 کې چې تاسو د فلسطین نقشه وګورئ نو هغه هر طرف ته د فلسطینیانو آبادی ده او ډیره کم پکې اسرائیل دی. خو بیا چې کله د سلطنت عثمانیه ماته شوه په دویم جنگ عظیم نه پس او د دې ټولو علاقو بندرباټ وشو، نو دلته کې دا ځای منتخب کو چې ټولې دنیا نه به یهودیان راولو او دلته به مقدس ځای زمین به ده. د فلسطین چې دی بیت المقدس دا د ټولو د پاره ډیر حساسه معامله ده. د عیسایانو د پاره، د مسلمانانو زمونږ خدا ده چې دا قبله اول دی او د يهوديانو د پاره مقدس ځای دی او د دې درې وانو کوشش دی چې په دې باندې قبضه وشي او برقرار وشي. اوس چې تاسو د فلسطین نقشه وګورئ نو فلسطینیان ډیر محدوده کړي دي او اسرائیل د ټولي دنیا نه خلک راوستي او آباد کړي دي د فلسطینیانو په ځای او هغه بې دخله کړي دي. فلسطین کې د بیت المقدس چې دی په آخري ځل سلطان صلاح الدین ایوبي په 1187 کې 1188 کې فتح کړی او دغه یو شانداره فتح وه او عیسایان صلیبي جنگونو کې هغوی مخالف له شکست ورکړی. خو د هغې نه پس مسلمانان چونکې په انتشار کې مبتلا شي، ډیر زر پکې غداران پیدا شي. اوس د مغرب په حمایت سره اسرائیل ډیر مضبوط شوی دی او کم چې هغه مسلمان ملکونو هغوی ټول تر بتر دي. د مسلمانانو زړه خو د فلسطینیانو سره درمن دی، خو د مسلمانانو ملکونو حکمرانان چې دي هغوی د خپل یری د لاسه، ځکه چې د هغوی اقتدار د مغرب مرهونی منت دی، نو هغوی کلاو आवाज نشي چوتولی. دا اوس چې کوم مسله ده په غزا کې، دا غزا چې دی دا دې ته غزا کې پټینګ وي او دا ورته ولی وي. دا یو 42 کیلومتر اوږد او 12 کیلومتر پلن ځای دی چې کوم د فلسطینیانو او د حماس په قبضه کې دی او هغوی دلته ټول په اکثریت کې دي. د دې دوه طرف ته اسرائیل بارډر دی، هغوی بند کړی دی او هیڅ شی فلسطین ته نه پریږدي. ایون کله نا کله د وړو پی او دوایان هم بندي کی. او دریم طرف ته مصر دی، مصر هم ورته بارډر بند کړی دی او هغه هم هیڅ نه را پریږدي او چې کله را پریږدي نو ډیر په کنټرول را پریږدي. حماس والا مخکې دا چل کړی چې د خپل غزا نه فلسطین ته ټنلز ایستي، پای کې به د وړو پی راوړه، په هغې ټنلز کې به دوایان راوړي ځکه چې شارټیج بشو. او څلورم طرف ته د سمندر دی او په سمندر باندې د اسرائیل د بحریه قبضه ده. دا اوس چې کوم حماس ډیر عجیبه اکشن کړی دی چې ټوله دنیا حیران کړی ده. اوسه پورې تقریبا د حماس او د فلسطین 400 نه سیوا کسان شهیدان شوي دي او د اسرائیل 200 نه سیوا کسان مړه شوي دي او 100 نه سیوا فوجیان او انټيليجنس والا حماس گرفتار کړي دي. د دې سره ټوله دنیا دغه سره ودرې د اسرائیل سره او د حماس سره یا د فلسطینیانو سره سیوای د ایران نه بل اچا کولاو حمایت نه دی کړی او نه غږ کړی. ټول خاموش دي مسلمان حکمرانان، دا هغوی خپل مفادات دي او هغوی دغه کوي. د دې حملې نه پس امریکای خپل بحري بیړه اکټیو کړه، کمانډوز ټول سمندري حدود ته ورسول چې کوچري حماس نور سم کوي نو موږ به د اسرائیل مرګستیا کې حمله کوو. او بل طرف ته اسرائیل چې دی نو د دې غزې علاقې نه غیر چاپیره 1 لاک فوجیان ورسول، تعینات کړه او د غټې حملې خدشه ده چې ډیر لوی، ځکه چې ایر سټرایک کیږي، بلډینګونه پکې ډیر تباه شو. تاسو کته د الجزیره هغه یو تکړه صحافي لایو کوریج کوي او شاته په بلډینګ میزایل راشي او بلډینګ تباه شي، پای کې ماشومانی، بوډاګانی، ځوانانی، خزي ټول پکې په یو ځای بلډینګ چې کینی نو شهیدان شي. اوس چې کوم مسله ده پای باندې په یو ان کونسل سلامتی کونسل اجلاس شو، بې نتیجه ختم شو، ځکه چې الته کې مسلمانان ملکونه د دې خلاف سم مؤثر आवाज نشي چوتولی. او آی سی دا اغم یو بیکاره پلیټ فارم دی د مسلمانانو چې هیڅ نشي کولی او صرف یو کټپوتلی ده. دغه وجه باندې مسلمانان ډیر په تکلیف کې دي او
دیتا هغوی اسرائیل میډیا باندې دا پیش کوي چې مونږه مظلوم یو ځکه چې مونږ باندې حماس اٹیک کړی دی او دا پیش کوي چې حماس والا دهشتګرد دي او مونږ د دوی دا نه وایي چې مونږ د دوی په ځای ځمکه قبضه کړې نو دوی په ریاکشن کې دا شیزونه کوي. دا ټولې کیسې وې ما چې ستاسو مخې ته کېدم. کم ځای کې چې مظلوم دی د هغه مرګستیا پکار ده او کم ځای کې چې ظالم دی نو ته به څه نشي کولی خو چې ته ودرېږې نو کم از کم ستا دا موقف پته ولګي چې ته د رښتیاو سره د حق سره. زمونږ 55 اسلامي ملکونه د هیڅ هم اواز نشته نه څه طاقت شته کې په دنیا کې یو نیم عرب مسلمانان دي ډېر لوی وسایل دي ورسره د تیل وسایل دي هر څه ورسره دي خو بېوسي ده ځکه چې د هغوی اقتدار د مغرب مرهونې منت دی. امید لرم چې تاسو به د معلوماتو نه فایده والې. کو ویډیو مو خوښه شوه نو زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل لازماً سبسکرایب کې کمنټ پیو کې دوستانو سره شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.